مسله دا ده چې پستن روزه نه ماتېږي. دا صحیح مسله ده. ستن خو پیژنې که نه، افغانان ورته پچکاري وایي. پاکستان کې پچکاري بل څه ته وایي ښه؟ افغانۍ ژبه کې په پچکاري روزه نه ماتېږي، ځکه افغانان پچکاري ستن ته وایي. په انجکشن باندې روزه ماتېږي او که نه ماتېږي. د رګ په انجکشن باندې روزه ماتېږي او که نه ماتېږي. په دې مسئله باندې بعضی مولیان د هر طرف نه ډیر تشدد کوي. نو په دې مسئله باندې ځان پویول پکار دی چې په انجکشن باندې روزه ماتېږي او که روزه پې نه ماتېږي. نو د دې مسئلې نه وړاندې خو اول ځان په دې مسئله باندې پوه کې چې دا داسې یو اختلافي مسئله نه ده چې علماء دیوبند وی نه ماتېږي پې، او علما د اهل سنت و احناف و بریلیان وی چې روزه پې ماتېږي، که د رقصتن وي او که د غیر رقصتن وي. داسې د اختلاف نه دی، ځکه چې ما په دې باندې خپل ځاني د علماء دیوبند کتابونه وکته. فتاوا دارالعلوم دیوبند لیکلي چې په انجکشن باندې که د رګ انجکشن وي او که د غیر رګ انجکشن وي نو روزه پې څه کېږي؟ نه ماتېږي پې. دغه رنګه د دیوبند د اهل دیابنو بل کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل 3 نمبر جلد کې اغم لیکلی یوسف لدیانوی چې په انجکشن باندې که د رګ وي او که د غیر رګ وي نو روزه پې څه ده؟ روزه پې نه ماتېږي. دغه رنګه دا علماء دیوبند لیکلی دي چې په انجکشن باندې که د رګ وي او که د غیر رګ وي خو روزه پې نه ماتېږي. یو جانب دغه شو. د علماء دیوبند په خپل کور کې بل جانب هغې لیکلی دي که انجکشن د رګ وي او که انجکشن د غیر رګ وي نو په دواړو انجکشنو باندې روزه ماتېږي. هغه اهل دیابنه وی روزه پې نه ماتېږي. اوس دې خوا نور دیابنه دي کتابونه پې مستقل لیکلي چې روزه پې څه کېږي؟ ماتېږي. یو د هغې نه د حضرت مولانا زکریا صاحب د فضیل اعمال والا خلیفہ دے مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب هغه مستقل کتاب په دې مسئله باندې لیکلی چې په انجکشن باندې روزه ماتېږي. فتاوا دارالعلوم دیوبند وی نه ماتېږي. سید مختار الدین شاہ صاحب څه وایي؟ ماتېږي. هغه هم دیوبندي دی، دام دیوبندي دی. آپ کے مسائل اور ان کا حل د یوسف لدیانوی صاحب هغه وی په انجکشن باندې که د رګ وي او که د غیر رګ وي روزه پې نه ماتېږي. دی بل طرف ته ام د حقانی فاضل دی سید راشد اقبال حقانی، هغه پې مستقل کتاب دا دی لیکلی چې روزه پې څه کېږي؟ ماتېږي. هغه طرف ته بعضې دیابنه وایي روزه پې نه ماتېږي. دې طرف ته خپل درمیان کې د دیم دا مسله څه ده؟ اختلافي ده. دیم وایي چې روزه پې څه کېده؟ وایي ماتېږي. بعضې علما وایي وایي چې څه ده؟ نه پې ماتېږي. یو صورت. دویم طرف ته زمونږ د اهل سنت و احناف و بریلیانو درمیان کې هم دا مسئله څه ده؟ اختلافي ده. استاد محترم شیخ المشایخ پیر محمد چشتی چترالی نور اللہ مرکزہ شریف مستقل کتابی لیکلی چې انجکشن باندې پستن باندې روزه ماتېږي. دی بل جانب ته فتاوا بریلی شریف وی په انجکشن باندې که د رګ ده او که د غیر رګ ده روزه پې نه ماتېږي. استاد محترم پیر محمد چشتی چترالی نور اللہ مرکزہ شریف فرمائی چې په انجکشن باندې که د رګ وي او که د غیر رګ وي نو روزه پې څه کېږي؟ ماتېږي. دی بل فتاوا فیض الرسول د جلال الدین امجدی علیہ رحمت دی فرمائی چې روزه پې نه ماتېږي. او پیر محمد چشتی چترالی نور اللہ مرکزہ شریف څه وایي؟ روزه پې ماتېږي. نو زمونږه اهل سنت بعض علما وایي چې په انجکشن باندې روزه ماتېږي.
بعض علماء کرام وایي زمونږ اهل سنت چې روزه پې نه ماتیږي. هغه جانب کې د علماء دیوبند بعض علماء کتابونه لیکلي چې روزه پې ماتیږي، بعض علماء دیوبند وی چې روزه پې نه ماتیږي. داغي په مسلک کې داغي په کور کې دا مسله اختلافي ده. زمونږ د علماء درمیان کې دا مسله څه ده؟ اختلافي ده. مسله کې احتیاط اوس دا ده، مسله کې څه ده؟ احتیاط دا ده. په دې باندې ځان پوهول پکار دي، داسې نه دی ویل پکار چې بس روزه پې ماته ده، داسې نه دی ویل پکار چې روزه پې بالکل نه ماتیږي. احتیاط په دې کې دا ده که چای په ماتېدو باندې رسالې لیکلي هغه هم دا احتیاط لیکلی، چې څوک کوئی انجکشن باندې روزه نه ماتیږي هغه هم دا احتیاط لیکلی. احتیاط څه دی؟ چې یو کس بیمار دی، اویس استاذه چې یو کس بیمار دی، نو چې بیمار دی او دکې د روزې د نیولو طاقت نشته، نو روزه بیا څه نیوله؟ انجکشن چې خلک کوي خو دې ډېر زیات بیمار شي که نه، نو چې دی بیمار شي او د طاقت او قوت ختم شي، نو دا خپل صحت د پاره انجکشن لګي. نو چې دی دومره بیمار دی او انجکشن لګي، نو روزه ولې نیوله؟ خو که روزه ونیوله او بیا د روزې په درمیان کې د طبیعت خراب شو، انجکشن یې ولګولو، اوس مسله راغه بعض علما وایي ماتیږي، بعض علما وایي نه ماتیږي. د علماء دیوبند جماعت والا دنم دا مسله بعض وایي ماتیږي، بعض وایي نه ماتیږي. علماء بریل علما هم بعض وایي ماتیږي او بعض وایي نه ماتیږي. اوس احتیاط دا دی رضوان استاد چې په کوم ورځ چا انجکشن ولګولو، ضرورت ډیر زیات پیښ شو، انجکشن یې ولګولو، نو اویس استاد اوس په دغه ورځ باندې بداس یو کی چې د کم وخت نه انجکشن ولګولو، احتیاط دا دی چې د انجکشن نه پس به خوراک او اسکاک نه سکی پرهیز وکي، اجتناب به د خوراک اسکاک نه وکي. چې کله دغه روزه تیره شوه غیر رمضان شو، د رمضان المبارک میاشت تیره شوه غیر رمضان شو، احتیاطي به اوس د دغه روزې څو کی قضا به راوړي. احتیاطي به څو کی په کومه روزه کې چې د انجکشن لګولې، احتیاطي به د دغه روزې سره وړي قضا به راوړي. اوس وګوره چا چې فتوا ورکړې چې روزه پې نه ماتیږي، د هغې په فتوا باندې هم عمل راغو که نه، انجکشن ولګېدو بس د خوراک ساک نه کولو روزه ونیوله. چا چې وی روزه پې ماتیږي، احتیاط طور باندې به ته بیا په غیر رمضان کې د دې روزې څو کې قضا راوړې. نو د دې په فتوا، د دې په قول، د دې د رای مطابق به هم عمل راشي چې څوک وایي روزه پې نه ماتیږي، بس په هغه ورځ باندې خو داسې هم خوراک سکاک نه دی کړی، خو په دې شرط چې انجکشن یې ولګولو، د خوراک او سکاک نه به څه کوي پرهیز او اجتناب به په دغه ورځ باندې د خوراک سکاک نه کوي. نو دا د انجکشن مسله ده او په دې باندې ما سره بیا خپل ځاني د هر طرف نه ما سره په ډېرې حوالې زمونږه معتمد شخصیات دي چې هغې پې فتوی لیکلي دي چې انجکشن باندې روزه نه ماتیږي. خو داسې لوی لوی علما زمونږ دي چې هغې ماتیږي پې. دغه رنګه د علماء دیوبند درمیان کې هم دا مسله څه ده اختلافي ده. د دې ما سره ډېر کتابونه دي. احتیاط په دې کې دا دی چې په کوم ورځ د انجکشن ته ډېر ضرورت پیښ شو، انجکشن دې ولګولو، باقي ورځ به څه کې خوراک سکاک نه به اجتناب کې، خوراک سکاک به نه کې. نو چې څوک کوئی روزه پې نه ماتیږي، د دې په فتوا باندې عمل راغو. اوس چې څوک کوئی روزه ماتیږي نو احتیاط دا دی، څه دی؟ احتیاط دا دی په دې باندې ځان پوه کې چې غیر رمضان کې به د دې روزې احتیاطاً قضا راوړي. نو د هغې په فتو، د هغې د رای باندې عمل راغو، د دې په فتو په رای او په نظریه باندې څه شو عمل راغو. نو دا د انجکشن باره کې هغه احتیاط طور باندې چې کوم مسئله کتابونو آخر کې هر چا لیکلې ده، نو هغې هم دغه شانتې بیان کړې ده. رب ذوالجلال دې مونږ او تاسو ته د رمضان المبارک دغه ښکلې ورځې شپې ډېر په خیر او عافیت او ذکر اذکار د رب ذوالجلال په یاد باندې تېرې کړي، او رب ذوالجلال دې دا روزې خپل عظیم بارګاه کې په ډېر څه باندې قبول او منظور